او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لکی چه نام خصائص کبرا کشتا دا سیوتی کتاب دی پیتلیو می علاقه تا اغا علاقه تا چه لالا منو دا قریشو ما تاسو توی خلقو بڑی قدر کو عزت مکو وی خلق را ترا جمع شو چه منگتس نصیحتو کا تو قریشی او دا مکی دا خلقو نینو منگتس نصیحتو کا وی دا پاسی دا مگر چه دی نوجوان دی لک دی وی سو خبر میں کوئی دی کہ وہ بڑا سپنگری سڑے رہا بڑا بابا دی وی او خط و سره دی ما دوی بده دس خطو وی ما وی چې بابا دی کې تاسو لیکلی وی چې بس بده یو دس خط راته وکړ مې چې د سو لیکم څه دس خط وکړ څه دی لیکل هغه کې دا لیکلو چې قضا عمر بادشاہ شو او بیا ما په علاقه حمله کوله نو دا فلان کې کلی کې چې کومه د عیسایانو عبادت خانه د ګرجر دا بنروانو وی مې چې بابا ټوکې را پورې کې ما تا ګورا عمر تا ګورا بادشاہ تا ګورا عرب لا چاله بادشاہي ورکي عرب خو قبایلی خلک دی مشرکم بل بومني او بیا زما بادشاہ کېدل او په علاقه باندې حمله کول او ګرجر وانول کاکا ټوکې را پورې مکوا وی ما ته وی چې نه کنه ته ما ته لیکلو وی مې چې بابا تلیوانی کسه تروغ نه ښکارم زب سنگ عربو بادشاہ سے مو پدے علاقوں با عملے کم وستا غلط سرے خمال اللہ دسخط ہوگا وی خلق رہا تھا دبو ڈابا بادے عیسایانو مشرو وی ما دسخط ہوتا ہوگا بس زمانہ تیرہ شو کلونہ تیر شو خبرت یہ رہا راغد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ اغین پس حضرت ابو بکر صدیق بادشاہ شو اغین پس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ شو حکمیوں کو جہادون غزاگان شروع شوے دغه علاقه کې چې دا دې کم تلو او بابا ته خطا غشته په علاقه فوج د مسلمانانو ورغ چې فوج ورغه په دې ګرجا ورل دا ګرجا روانو بابا بوډا سپینګری دی روزه په ستر ګراوي ځان دي څه کوي بچو مونږ بابا سره ګرجا روانو وی پام کوي دې لګوت یو نه سه ولی استاسو امیر المؤمنین مال خطر کړل مال لیکل را کړی لیکل او خایا چې وی قول د عمر د خط ته رضی الله عنه کتاب نروانو پیدا مال لیکل لا کړی استاسو بادشاہ سنگ خا عمر خو مونږ ته وی چې ګیروانه کې ګرځي او تعالی لیکل لرکې فورا دا غدنه بابا لا خطر دا مونږه ته خاوي چې دا غد خط ته او کدا غد خط نه وي خای وته استاد له خط ورکو مدینه منوره ته راولې غال د عمر فاروق رضی الله عنه دغه سه سب ته مونږ ته حکم کې چې دا روانه کا او هغه بابا له بوډا سپینګری د زمانو هغه له خط ورکړي وي دا بابا راولې بابا وته حاضر کا بوډا بابا د خط خو زما دی خدا درنه تاسو کوم چې دا کله ما کړی دی وی دا سب ته په خوانه زمانہ کې چې تکلونه مخکې زمونږ علاقې ته راغلي لا لکوي او تا نه ما دا لیکل غشتي بابا بالکل ټیک ما ته یاد شو خدا تاسو ته کوم چې تا ته هغه وخت څه پته لګیدا چې زب بادشاہ کېګه مو دا علاقې بروانو وی چې تا کله خبره شروع کړه ستا आवाज مو پیژن ما بیا خپل کتاب را واغشت هغه ته به مم قتل او تا ته به مم قتل زمون په کتابونو کې د اخر زمانه د پیغمبر چې کوم دویم خلیفہ وغه توي ما غ صفاتونه معلومه کړه او دا مونږ سره باقاعده نقشه پر تر چې دی برازي او ګرجي برواني او د حکومت بډېر لوي علاقې ته برسيږي نو ما چې راشه موقع غنیمت ته دا لیکل خدای نوالم چې زماده ګرجا او بروانه نه کېږي دمرا بهتر صفتنا والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل دا صفتونه د مرګرو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا په پخوانو کتابونو کې د نبی علیہ السلام مبارک وصف خو پرې داغه د مرګرو صفتونه دا پورا تفصیل پروت ته نقشه پر طرفه تیرو شو کتابونو کې ستاره امت نقشه پر طرف ستاره پیغمبر علیه السلام د کلی داغه د هجرت داغه د مبارک شکل داغه د قوم داغه د نسب پورا نقشه په پخوانو کتابونو کې پرته ده يهوديانو سره قران حکیم کې الله فرمایي فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به هغه پیغمبر کې دی پیجنده وکانو من قبل يستفتحون على الذين كفروا مخکې چې بلدي يهوديانو جګړه چا سره رااله نو سبب وي د اخر زمانه پیغمبر راتلو والا دې خیر او پیدا کیږي با مونږ به هغه مرسته کو او تاسو له شکست بدر کو
خو چې هغه پیغمبر راغی وی پیژن چې د آخر زمانه پیغمبر د ظالمانو بیا په کفر وکړ. عبدالله ابن سلام نه چاته پوښتنه وکړه وی قران حکیم کې الله فرمایي يعرفونه كما يعرفون ابناءهم چې يهوديانو ته د نبی آخر الزمان داسې معلوم دی داسې پیژني لکه خپل بچی چې پیژني. خپل بچی خو ته معلوم دی نماز وی دی کنه قران کې الله داسې پیژني لکه خپل بچی چې پیژني. دا رښتیا ده او تاسو وی نه داسې نه ده وی په خپل بچی کې مشک شته او د آخر زمانه په پیغمبر کې مشک نشته. بچی کې مشک شته څه پته لګي زم زما بچی دی مور مې چې خزه مې چې غلطي کړی زه څه خبره زه خو ظاهر کې زما بچی دی زما د خزه زوی دی که خزه مې چې سره چې غلطي کړی او دا بچی بل ځای نه پیری نو خپل بچی کې مشک شته او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې مشک نشته دا تب یقین معلوم دی چې دا آخر زمانه رښتینو پیغمبر دی. ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد عیسی علیہ السلام زیر ورکړي زیر زمانه پس بل پیغمبر راځي احمد بلاغه نومي ټول وای الحمدلله. دا زموږ پیغمبر شان دی دا زموږ عزت دی دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی شان دی لوی عزت دی. نو پخوانو کتابونو کې په پخوانو صحیفو کې دا خو دې نقشه ډوله بدله کړې ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه چې داغه د مرګرو دا صفات موجود. دویمه غټه نښه د پیدایش نه مخکې پروردگار داسې حالات پیدا کړل چې خلقو کې تبدیلی بالکل وال یا خدای د عربو خلقو د مکه داکې به کولې بدعمله به کولې او د دنیا غلاګانې به کولې ظلمونه به کول لونه به جمدې خولې. د نبی علیہ السلام د پیدایش نه لا غوندې مخکې یو ډله لوچته شو په مکه مکرمه کې. هغه ویره دا قوم خوري پلانت شو ډیر خراب شو غلاګانې شروع شوې زناکارۍ شروع شوې بدعمله شروع شوې د دې مخنیوي پکار یو ډله پیدا شو او هغه خلق کینول مشران کینول وینه دا څه کومه فحاشیده چا خپل خزه نه معلومه چا خپل بچی نه معلوم غلاګانې دا کیله خو سخت ظلم دی. ناغي او فیصله وکړه چې دینه پس باندې سو غلا کوي نه بډاکه کوي نه بسوک بدعمله کوي نه بسوک زیاتی کوي نه بسوک په ظلم کوي. دا ګوره د نبی رسول الله راتلو نه مخکې وته الله دا فضا د خلق ورول غزین سیبا ابرهه را خطا شو چې دا مکه مکرمه یو عربي تلو او هغه یمن کې ځان له یو خپل بیت الله جوړ کړو یو خپل بیت پوته وي بیت الله نه بیت پوته وي یو خپل کور جوړ کړو خلکو ته مزه مکه ته دلته راځي او طوافونه کوي عبادت کوي. یو عربي لغوساوره لاله او په هغه کوټه کې وته لوی د اسماته وکړه. دا زمونږ د بیت الله په مقابله کې البته بل کوټه جوړ کړل لوی د اسماته پکې وکړه. ابرهه بادشاہ چې هغه راويخ شو راغی تاسو کوی دا ولی وی دا سه بل چا باندې شک ناراضي خو د مکی او سړیو دلته وړېده معلومیږي دا چې د مونږ د ستاره د عبادت خانه بيزتي هغه کړی دا وی ها الا بز دمکو ما ډوړې بخرم او خوب بقوم چې درسو مې دغه بیت الله د مکی نیروان کړی روي لخر جوړ کلاتیانو دا تیلا غټ اتیته مشرو مخکې وتیانو سیبت لوی لخر او وی زو دا بیت الله کې عرب دي زمونږ د عبادت خانه بيزتي وکړه مونږ زره دوی د عبادت خانه بيزتي کو دا ول لوټي کو مکه ته اطلاع را رسیدل چې سیبا د ابرهه لوی لخر را روان دي او بلا لخر دی وسره جنگي سازو سامان دی وسره اتیان دی په دوم دام کې را روان دي د مکه خلکو کې طاقت نو چې دی مقابله وکړي دوه طاقت پچا کې نو خلکو یې سوکو وې چې کله خوشي کو او تختو غرون ته بوخیو بده براشي بیت الله بروان کې دی بده موږ بیا جوړ کړو بل علاج نشته. دا براه چراغ نو دی د مکه مکرمه لګونه بار ډیر شو د مکه یو راځي او په دې زور کې او په جوش کې په بیت الله حمله کوي او دې نیت کوي چې بیت الله به لوټي لوټي کوم چل خیم دی عربو ته چې دې څنګه راځي او زما عبادت خانه روانه اسمره دا عربو د خلکو او خانو سارو هغه ټولو نیول یو خان چې پغرونو کې دا کیمرا مې مخه د دې ټوله راواله د نبی رسول الله چې کوم نکړي عبد المطلب دته چوي جستاو خان ونیول په خام یو ورغه ابراهله پسکه مړ باندې کې وینا خپل خان ته غواړم
تاریخ لیکي چې د نبی علیہ السلام مبارک نیکه عبدالمطلب د ابراهت اور مخامخ شو. ودا څوک ته ودا جیره د قریشو کې یو سردار دی په سردارانو کې. اوس ګوره څنګه چې د هاشم د تندین غرانات لا او خشته انسان او دارنګ عبدالمطلب هم ډېر خشته انسان چې چاته ور مخامخ شو به اختیار به ارچا قدر او عزت پکاو. ابراهه په خپل تخت شاهي باندې ناست خو چې عبدالمطلب ور مخامخ شو ابراهه وته سیب تخت باندې پاسې درا شو ورته غاړه و. پیدا څوک دی؟ پیدا جیره د علاقې سردارانو کې سردار دی. روچته کا ځان سره په تخت کې نو ویس حضرت څه پسې راغلی؟ وې زه راغلی مزمو خان ته نیولې دي ما ته مهرباني وکړه خپل خان راکا. اوهو ډېر ساده او خيار نه. ولې څه؟ وی ګوره ته چې ما ولیدې دا ما پړه کې ستاره لوی قدر پیدا شو او ما پړه کې دا فیصله وکړه چې ته سوې زه بستا منم. ما لکه دا فیصله کړې وکړه تا ما ته وی چې زمونږ دا بیت الله مروانه وزنو زم واپس دونه قدر زما په زړه کې ستا راغی نو ته یې بل خپل خان غواړې. نیک بخت ساده دا به دې ویلو چې دا بیت الله مروانه وه دا به دې ویلو چې زمونږ په کلي حمله مه کوه زه واپس ځه. ما دا فیصله کړو چې ته سوې زه منم ایله بله خان سي زه خان ورته پرېږدی زه خان ورته پوس کې وی نه که نه زه قمقل نیم وی د خانو مالک زه یم او د دغه بیت الله مالک څوک دی؟ الله دی. زه به د خپل شي تپوس کوم الله به د خپل شي تپوس کوي. زما د الله د کور سره څه دي؟ الله پیش خپل کور یې پیش د خانو مالک او د دې کور مالک بل ذات دی هغه پیش او تپوس یې پیشه مال راکه خان وخان یې ولا ورکړ عبدالمطلب قوم ته وی زه وطن خالي کې وطن له وطن. ګوره د نبی علیہ السلام برکت ته علماء لیکلي دي چې د نبی علیہ السلام د پیدایش نه مخکې د هغه برکت الله د دریاب د غاړې نه ابابیل لوچت کړل. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول. ابابیل راغله د توتکرو په شکل توتکرې نو ادي په شکل مارغانو سټونه نو سټونه لنډي لنډي سټونه سینو د سره جنگیدلی رال سیبا او اریو توتکری سره درې کانی دي یو په مخوکه کې یو په یو پنجه کې بل په بل پنجه کې او چې څنګه را مخامخ شو او د هغه ځای نه به کانی را خطا کړ نو دا سر به په لګي د فوجي او د وجود نه به اوته او د هغه تینه به املان دی وته دې ته میزایل وای. دا الله میزایل دی دا الله توپه ده دا الله ګوله ده. ټول لښکر تسنس شو په هغه ځای تسنس شو اتیو تختید ابرهه تختید بل ځای الله مردار کړ بیت الله الله محفوظ وساته. دا د چا د برکت نه دا ګوره علما لیکي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د برکت نه. ولی قرآن کې الله ویلم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل اتیانو لښکر سره مې څه وکړل ته پته نه لګي امې تباه نه کړ امې برباد نه کړ. نو دقه رنګې دا قوم د مکې خلک ستا خلاف کوي ستا د پیدایش نه مخکې ستا د کور دشمن ما تباه کړی دی د الله د کور دشمن نو اوس به هم د الله د کور دشمنان تباه کړم او برباد به کړم. دا مخکې نه الله رب العالمین داسې طریقې پیدا کړې وي. پیدایش نه مخکې بیا عجیبه نښې اسمان کې دا ستوري به چودل پړق به شو داسې یو لوی پړق به لاړ هغه ځای نه به یو شغله را خطا شوه دې خوا به لاړه ټوله شپه په اسمان کې پلقار به چې څومره نجومیانو څومره کاهنانو او څومره په دغه وطن کې د پخوانو کتابونو پوه خلکو پوه هغې دا پیشنګویه ورکړه چې دا هغه وخت دی چې د آخر زمانې پیغمبر خامخا راتلو والا پاتې کېدو والا نه دی. عبدالمطلب خوب ویني خوب راغی یو سړي ته یو کاهن ته ما بېګا خوب لیدل وایي زه ملاست یم ودیم او زما د دې ملا نه یو اونه پیدا شوه اونه هغه اونه داسې اسمان ته اوچته شو څانګې یې خورې شو فورا اونه اوچته شو څانګې یې خورې شو خشته ښکلې شنه او په هغه څانګو کې بیا فورا میوه پیدا شوه او زه لوړې پروت یم زبره د شا نه وتله وی چې ما وکته چې دا ونه خو ما نه ووتله او څانګې دي پکې او ښکلې میوه ده وی ما ور ټوپ کړې داسې چې دا میوه ته یې وشو کوم خو زه ورته ورونه رسېدی شو میوه مې ترې ونه شو کوله واپس به را پرېوتم بیا به مې ټوپ کړه چې میوه ترې را شو کوم میوه مې را ونه شو کوله دې کې راویښ شو. هغه زمانه کې چې کم کاهن و هغه له ورغې داسې خوب مې ولید
وی خوب دې رښتونی دی وی ستا د شان نه به د آخرې زمانې پیغمبر پیدا کېږي خو یاره یو شی دی د هغه میوې ته به ته نه رسې د هغه د نبوت نه مخکې به ته مرې ته به یې میوه ونه شو کولی چې ونه به د هغه میوه وخورې واقعي هم دغسې شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تربیت عبدالمطلب کړی او د هغه د وفات نه پس بیا ابو طالب تربیت کړی دی لیکن عبدالمطلب هغه زمانه کې وفات شو چې په کومه زمانه کې لا نبی علیه السلام د نبوت دعوه نه وکړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی شان د پیغمبر علیه السلام لوی عزت او دا ګورې زمونږ دپاره فخر دی زمونږ دپاره دا حقیقت دی په خپله فرمایي نبی علیه السلام چې وی ما ته الله د حشر د میدان راښکاره که بخاري شریف کې حدیث دی وی ومې کتل یو پیغمبر دی او هغه سره یو امتي روان دی وی دې کې یو بله لویه ډله وه چې د اسمان دا غاړې د هغې نه ډکې دي وی ما تپوس وکړو چې دا د چا ډله ده وی دا ستا امت دی دا ستا امت دی دا ستا ډله ده او نبی علیہ السلام فرمایي ټولو نه مخکې د ټولو نه مخکې به د جنت دروازه ډبومه زه به وډبوم نو چې د جنت هغه دروازه وډبومه دننه به ما ته هغه خازن دربانچي به آواز وکړي څوک یې زه به ووایم چې زه فلان کې یم وی ښه بېکه امرتو ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دې راشي نو دروازه به کولاوی دنه مخکې به د جنت دروازه چا ته هم نه کولاوی چې ما ته دروازه کولو شي ګوره نبی علیہ السلام فرمایي نحن الاخرون الاولون یوم القیامه اخر کې راغلی یو خو د قیامت په ورځ جنت ته به د ټولو نه مخکې نبی علیہ السلام او د هغه امت ځي ګورې ابراهیم علیہ السلام او د هغه امت نوح علیہ السلام او آدم علیہ السلام او د هغه امت به اله داخلېږي چې نبی علیہ السلام سره د خپلو جنتیانو امت ملګرو رب العالمین جنت ته داخل کړي ټول وایي الحمدلله خو خدای پاک دې مو دغه ډله کې شمار کړي ګورې لوی عزت دی زمونږ دپاره لوی عصمت یو نیکي چې بچا وکړه نو یو په یو به وه ستا د نبی علیہ السلام د برکت نه چې یو نیکي وکړي نو یو په لسې د الله حسابوي بلکې یو په 200 د الله حسابوي چې څونه د اخلاص زیات دی بلکې د هغې نه زیات هم د الله درکوي دا د نبی علیہ السلام برکت دی که ګناه چې بچا وکړه بني اسرائیلو کې په دغه دروازه د پاسه به چې سار راغی لیکلي به د شپې دا ګناه کړی دا عظیم پیغمبر عظیم شخصیت الله پیدا کړ مونږ د هغه امتیان الله پیدا کړو او دا حقیقت دی چې مونږ الله ته دا درخواست نو کړی چې الله مونږ د آخرې زمانې د پیغمبر امتیان جوړ کړه دا د رب العالمین خپل فضل او کرم دی الحمدلله دا د هغې فضل اوس به مونږ څه کوو مونږ په تشو قصو صبر نه کوو مونږ به دا وایو چې دغه عظیم پیغمبر مونږ له الله راکړو د دغه عظیم پیغمبر د برکت نه الله مونږ ته هدایت نصیب کړو دومره هدایت چې په مخ د ځمکه چاته نه نصیب شوی خو ګوره حجت هم په مونږ ډېر اوچت دی ګورې زمونږ خلاف څه مطلب د قیامت پر ورځ به چې څنګه زمونږ له فایده ډېره زیاته ده هغه مرض زمونږ به نه به تپوس هم مضبوط کېږي سره د دې نه چې دومره عظیم پیغمبر ما در کړی و د هغه حالات درته رسېدلي وو د هغه عقاید د هغه اخلاق د هغه اعمال تا څه کړي دي پکې چې داسې مونږ نه شو چې د قیامت پر ورځ دغه ښکلي پیغمبر مخې ته مونږ مخ تورن شو ګورئ رسوا شو ذلیله شو الله دې دین وساتي کوم دین چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړی د هغې مونږ پابندي وکړو د هغې مونږ تابعداري وکړو او دغه کې ستا د دې دنیا هم ګټه ده او د آخرت هم پکې ګټه ده او که د نبي علیه السلام د دین مخالفت دی وکړه د هغې بېعزتي دی وکړه د دې دنیا دی هم تاوان دی او د هغې دنیا دی هم تاوان دی هغه خو دې دی خو د دې دنیا هم تاوان دی ورونو یو مهرباني وکړي یو څیز باندې پیغمبر علیه السلام ډېر خفه کېده او الله پرې ډېر خفه کېږي دا هغې ګورې له خیال وساتئ هغه د فحاشي بربنډتوب دا د الله ډېر بدي شي الله فرمایي حدیث قدسي د نبي علیه السلام وایي چې الله وایي چې زما نه غیرتي ذات بل نشته الله وایي او زما دومره غیرت دی الله وایي دا حدیث قدسي دی لکه د یو انسان ښځه یا د هغې لور خدای دې نه کړي الله یې مسلمان وساتي بدعملي وکړي نو دا پلار او دا خاوند به دغه لور او دا ښځه جمدی پرېږدي دا ګور یاد وساتئ الله نه ما د زیات غیرتي بل څوک نشته حدیث الفاظ دی حدیث قدسي دی تاله چې وي څنګه په خپله حیا غیرت راځي دارنګې د دې مسلمان السړي د دې مسلمانې ښځې بلکې د عام انسان سړي او ښځې په دغه بېعزتۍ باندې الله وایي ما له ډېر لوی غیرت راځي فحاشي د الله ډېره بدي شي او د رسول الله مبارک هم ډېره زیاته بدي شو حیا یې خوښه وه الحیا نصف الایمان حیا د انسان ایمان د ایمان نیم ایمان دی حیا
لویا شعبه د ایمان د حیا، شعبة من الایمان. لویا امام بخاری رحمت الله علیه حدیث راوړي دی، عظیمه شعبه ده د ایمان، لویا څنګه د ایمان حیا. او نن زمون مخلوق خدا امت ګوره د بے حیا طرف ته روان دي. تاسو ورشو ګوره په عراق کې مون خپایو، بالکل په خپایو. امریکا ظلم کوي، الله دې امریکا تباہ کړي، الله دې مسلمانانو د عراق او د فلسطین برسته وکړي. ولې تباہ شو عراق؟ د فحاشۍ د لاسه تباہ شو، د بے حیا د لاسه تباہ شو. ورشه فلسطین کې تاسو اوس هم وګورئ، اوس هم د هغې جنکۍ په پینټونو کې ګرځي، اوس هم پینټونو کې ګرځي، اوس هم کټ کړي سرونه جنکۍ ګرځي، اوس هم هغوی کې حیا نشته. الله رانیولي دي. ګورئ که ګناه وکړي الله به راته صبر وکړي، مونځ نه کړي نو سزا به آخرت کې درکړي، خو دنیا کې به راته وګوري هلاک به دې نه کړي. زکات دې ورنکړه بیا به ورته الله وګوري، خو که چېرته فحاشي او بدعملي دې وکړه قسم دی چې د دنیا کې هم درته الله نه ګوري. وګورئ تاسو مثال ته وګورئ، فلسطین کې وګورئ، په عراق کې وګورئ، دا ملکونه وګورئ کنه چې د الله رانیولي دي، په خپل قهر او په خپل غضب یې رانیولي دي. ما ته مخکې ورځ کې چا دوبۍ قصه کوله، زما یو شاګرد دوبۍ ته ما ته قصه کوله، قسم دی چې وی حیران شوم چې خدای پاک. ابل ما ته ایم پی ایس خبره کوله، هغه ته دوبۍ ته ما ته هغه خبره کوله، ما ته مولانا صاحب ته ویلې نشم. داسې ځای نه دي، داسې علاقې دي چې هغې کې ګرځېدل سړی د ایمان نه خلاصوي. یورپ نه خلک سیل له دې ملکونو ته راځي، دوبۍ ته راځي سیل له، امریکې نه ښځې نر سیل له دوبۍ ته راځي. فحاشۍ شراب داسې پکې ملاویږي، داسې لکه اوبه چې دلته ملاویږي. دلته به ورته ګرانې ملاوي چې هلته شراب درته مفت ملاویږي، اسان درته ملاویږي، پابندي پر باندې نشته. بدعملي او فحاشي چې څوک داسې کولو په دې میدان کې کوي پته نه لګي. سبا به دا قوم هم الله راونیسي، زه وایم خدای پاکه امریکا تباه کړي. د امریکې ساتلې سره ده، د هم دې له ساتلې ده چې دا فحش او بدعمله خلکو له الله په دغه امریکې ظالم په لاس سزا ورکړي. هوښیار پلار هغې چې 2 بجې په جنګ شي د پردي بچي له ډب ورکوي که خپل له ډب ورکوي؟ ووایه که نه، خپل له ورکوي. پردي له چې ډب ورکوي دا قمقل پلار دی که نه. هغه پلار هوښیار دی چې د خپل بچي له څپېړه ورکوي چې ته بچې روانې ولې کې. نو دا مسلمان د الله نږدې دی، دی خپل دی، هغې پردی دی، هغه له خو آخرت د ډمبرو لرګی دی، آخرت کې به ورسره ګوري. خو دا مسلمان چې بدعملي کوي، فحاشي کوي که نه، الله په دا دنیا کې رانیسي ذلیله کوي. لا نبی بعدی، زه د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر یم، زمانه پس بل پیغمبر دنیا ته نه راځي. نو رب ذوالجلال نبی علیہ السلام ته یو ډېر لوی شان ورکړی دی. اللہ دی آیات پاک کی فرمائی هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، چې ما د خپل پیغمبر په هدایت باندې او په سچ دین رښتونی حق دنیا ته راولېږه. لیظهره علی الدین کله، الله ذوالجلال به دغه پیغمبر نه دا کار اخلي چې دا دین حق اسلام به په ټولو دینونو غالب کوي. او دې پسې بیا وروسته هم په دې آیات کې ورپسې الله فرمایي والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم فی التوراة ومثلهم فی الانجیل. د نبی علیہ السلام متعلق فرمایي چې دا هغه ملګري دا اغی صفت هم ما قرآن کے او پترشو کتابونو کے ذکر کرے دے. او بیا پا دا آیات کے دا بعضی صفتونو ذکر ہم اللہ کئی. نو دا پیغمبر علیہ السلام اللہ دمر لوی شان ورکڑے دی چی دا غص کے دا اغی دا مرگرو دا صحابہ و صفتونام دا رب العالمین مخکنو قومونو ته په خپلو کتابونو کې ذکر کړي. دنیا ته نبی علیہ السلام تشریف نه دی راوړی او په دنیا باندې الله دا ښکاره کړه چې نبی آخر الزمان دنیا ته راتلو والا دی. نو عربو کې دا ډېر زیات مهمان نوازو، د نبی علیہ السلام د نیکه پلار ډېر مهمان نوازو. قحط چې کله به راغی نو ده به ډوډۍ راواغېستل او هغه به په کاسو کې ماته کړه او په هغې به ترکاري یا غوړي یا ښوروا واچوله او خلک به یې راوغوښتل او هغه ډوډۍ به خلکو له ورکوله. نو هاشم ورته په دې معنا وایي چې ده به خلکو له
د ضرورت په وخت کې او د قحط په وخت کې ډوډۍ چوری کوله، ډوډۍ به ماتوله. هاشم ماتون کی ته وایي، ډوډۍ ماتون کې. خپل نوم عمر دی، عمر، او چې خلکو له به ډوډۍ ماتوله او چوری کوله او ورکوله به په دې نسبت ورته هاشم وایي. نوجوان دی لیکن الله پاک داسې صلاحیتونه خودي دي چې دنیا ورته حیرانه وه. د عربو ټوله زندگی خو په تجارت وه، لکه په مکه مکرمه کې نه غله کېدله، نه غنم، نه جوار، نه وربشه، نه کجورې. قرآن کې الله ورته وادٍ غیر ذی زرع ویلی دی چې دا هغه علاقه ده چې کوم قابل کاش نه ده، فصل پکې نشته. نو دی هاشم یو مشوره وکړل او په هغه مشوره باندې عمل وکړ او د قریشو د عربو د پاره د تجارتي قافلې بندوبست شروع کړ. یو قافله به په اوړي کې تله یخ وطن ته، او بله قافله به په ژمي کې ګرم وطن ته تله، او د ټولو عربو د قریشو د قبیلو خلک به راغون کړل، د هغې مالونه به راغون کړل او قافله به یې ولېږله تجارتي. په هغه زمانه کې د قافلو به دا رواج و چې قافله به روانه شوه، دې ځای نه مثلا به روانه شوه نو په چارسده کې به یې دمه وکړه، خیمې به یې ښخې کړې، خلکو سره به یې سوداګري وکړه. بیا به ورځ دوه پس روانه شوه نو مثال په طور ناګمان کې به یې دمه وکړه. بیا پېښور کې، بیا کوهاټ کې داسې به ورو قافله تله او یو ځای کې به یې دمه کوله او خلکو سره به یې تجارت کو. خو ډاکې ډېرې زیاتې وې، قافله به روغه او سالمه نه شوه رسېدې. چې روانه به شوه د شپې به پې ډاکوان رالل، یو ځای کې دشت بیابان و صحراګانې به وې، حمله به یې پرې وکړه، ټول مال به یې لوټ کړه. دې هاشم یو پروګرام شروع کړ. ګوره د نبي علیه السلام نیکه دی، هغه صلاحیت پکې الله پیدا کړی دی. داسې یو طریقه جوړه کړله چې دې په ټولو قبایلو ګرځېد، شامه پورې او داسې د روم د علاقې پورې وفدونه خواره کړل، او دې فیصله وکړه چې کومه قافله کوم کلي ته نږدې شي هغه کلي به یې ذمواري. دا د یو معاهده وکړه. او بیا دا فیصله وکړه چې فلانکې ځای پورې قافله لوټ شو نو موږ به یې ذموار یو، او که دې نه واوړېده نو د شام خلکو تاسو به یې ذموار یې، که دغې حد نه برید نه واوړېده نو د روم خلکو تاسو به یې ذموار یې. دا سفارتي تعلقات چې ورته موږ وایو، د یو ملک سفیر او د بل ملک سفیر، دا پروګرام یې شروع کړ. حالانکه ډېر لږ عمر دی، د 18 کالو دی، خو پروردګار ورته دا یو صلاحیت ورکړه. او په ډېر لږ وخت کې په عربو کې داسې چرچا وشوه چې هر چا به یادونه وي هاشم هاشم هاشم، بس نوم یې مشهور شو، یو لیډر ته جوړ شو، یو رهنما ته جوړ شو، کلي په کلي خبرونه خواره شو. خو پروردګار یې دې تندي کې یو رڼا پیدا کړې وه. هغه رڼا څه وه؟ دې تندي کې رڼا وه. هغه دا وه چې نجومیانو او کاهنانو به ورته وکتل، وی دا هغه شخصیت دی چې د ده په درېیم پوش کې، د ده نه پس په درېیم پوش کې نبي آخر الزمان پیدا کېدو. دا پراپیګنډه خوری شي. دې سړي کې چې کوم خوبې دي، ده کې چې کوم صفات دي، د ده د زوی نه به بل پیدا کېږي، او د هغه د زوی نه به بیا د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېږي. او خشتوالی چې الله دله کوم حسن ورکړی و، کوم انداز، نو د عربو یو خاندان رئیس داسې نو چې دته پیشکش نه کړي چې هاشمه واده ته نږدې او ته مهرباني وکړه زما لور سره نکاح وکړه، زه خپل لور درته په نکاح درکوم، ده به ویې نه صبر کوم. بل چا به ورته پیشکش وکړه، بل به ورته پیشکش کو. او عربو کې داسې سردار نو چې هغه به درته دعوت نه ورکو چې ته به خامخا واده کې نوجوانې بالغ شوې او زما لور درته په نکاح درکوم. تر دې حده پورې تاریخ لیکي چې د روم که بادشاه یې د روم په هغه زمانه کې داسې و لکه اوس چې امریکا ده، دوه بادشاه وې، دوه، یو روم او یو فارس، او دواړه به یو بل سره همیشه په ډغره وې. دواړه د هغه زمانې سپر طاقتونه، یو روم او یو فارس و. د روم مشر چې دی نو هغه ته به هرقل وې. هرقل دا د روم بادشاه و، لوی سلطنت و، لکه دې زمانه کې چې د امریکې بادشاه وي. هغه ته اطلاع رسېدله، هغه په یو تجارتي سفر کې د هاشم سره ملاقات وکړ. نجومیانو کاهنانو ورته وویل چې دا صاحبه هغه هلک دی چې د ده په اولاد کې نږدې پشت کې هغه نبي آخر الزمان پیدا کېدو والا دی، دا هغه سړی دی. په چې دا پته ورته ولګېدله، هغه ورته یو پیغام راولېږه، وی ای هاشمه ما اورېدلي دي، دا ډېر هوښیار و بادشاه د روم، ما اورېدلي دي چې
چې ته ډېر زیات سخي یې. ما اورېدلي دي چې ته په عربو کې د ډېر لوی عزت خاوند دی. زه دا اورم چې تا د تجارتي قافلو دپاره یو ښه سلسله شروع کړه. ما ته دا معلومات شوي دي چې ستا قوم ستا ډېر لوی عزت کوي. نو ته د یو لوی قوم کشر یې، رکوټې عمر دې کم دی، خو تعالی الله عزت در کړی دی. نو زه تعالی د روم شهزادګۍ په نکاح در کول غواړم، خپله لور تا ته واده کول غواړم. او په ډېر لوی عزت راشه د ما روم علاقې ته. زه به تعالی خپله لور چې د روم شهزادګۍ ده چې په حسن کې د هغې مثال نشته، د دنیا بادشاهان یې خپلو زامنو له غواړي نه ورکوم، تاله در کوم. ته مهرباني وکړه راشه، ډېر په عزت به تا ته د خپله لور واده کم. ټول روم کې به ستا د مشرۍ چرچه وشي، ځکه چې د روم د بادشاه زوم به شي. بیا به تا له ډېر عزت سره قافله رخصت کړم او زه خپل وطن ته دې ځه. لیکن هاشم وایي چې دا یې چیرې نه کېږي. د هغه دا مقصد و چې زه دا د پیغمبرۍ د نبي علیه السلام دا نسب لږ ځان ته رانږدې کړم او زه خپله لور دا ده ته په نکاح کم دله ورکم او زما په اولاد کې بیا نبی آخر الزمان پیدا شي. دا یو سوچ او فکر و. هاشم وایي داسې نه کوم. مدینه منورې ته لاړ. د مدینې منورې په سفر باندې د 15 کالو دی. ګوره عمر یې دومره دغې وخت کې لوی تجارتي سفر کې مدینه منورې ته لاړ. هلته کې خلکو سره د مدینې شریفې خلکو سره خپل تعلقات او خپل روابط برابر کړل. تجارتي خبرې ترې وشولې. هلته کې یو جینۍ وه سلما، د هغې نوم سلما بنت عمر. دا د بنو النجار قبیلې. بنو النجار یو مشهوره قبیله ده په مدینه منوره کې، لکه څنګه چې په مکه مکرمه کې د قریشو مضبوطه قبیله ده، هلته بنو النجار مضبوطه قبیله وه. د هغې یو جینۍ وه، څه موده تېر کړل په هغه قبیله کې، هغه خپله سخرګنۍ کې. او بیا د هغې نه اجازت وغوښته چې اوس به زه روان شمه مکې مکرمې ته، خپل کلي ته ځمه. او چې د هغه کلي نه راووت، بس نږدې کلي کې ناجوړه شو، وفات شو. هاشم وفات شو. 25 سال 15 کال عمر کې وفات شو. لیکن کومه بیبي چې واده ورسره کړی و، هغې بیبي نه د دې پلار د پیدایش نه پس د نبی علیہ السلام مبارک نیکه عبدالمطلب پیدا شو. او هغه عبدالمطلب بیا د خپلې مور سره په مدینه منوره کې اوسېده. پوره مخکې رب العالمین د اشارې کوي چې ودرېږه چې یاد لرې د مدینې منورې جوړه کړم، چې نبی علیہ السلام بیا وروسته هجرت کوي، هجرت مدینې منورې ته. نو چې کم از کم دا مدینه منوره هغه کلي چې د پیغمبر علیه السلام ماماخیل خو دي که نه، ځکه نبی علیه السلام به وایي چې بنو النجار زما ماماخیل دي، دا زما د ماما کورنۍ ده. او دا مې وجیبه واقع ده. په دې لاره باندې دلته یهودیان اوسېدل. په دې لاره باندې د یمن یو بادشاه دی، طبع د هغه نوم دی، هغه تېرېده د مدینې منورې په خوا. دې ځای کې دمه وکړه. چې دمه یې وکړله نو د خپلو مشرانو ورته ووایي، علما چې کوم د سره په قافله کې وایي بادشاه سلامت، دا خوره مونږ ته معلومه ده، دا بل شان خوره ده. څنګه خوره ده؟ وی هغه نبی آخر الزمان به دې خوره کې هجرت به کوي او دلته به دفن کېږي. مونږ کتابونو نه معلومه کړه، مونږ ته پته لګي چې دا هغه خوره ده. نو د پیغمبر علیه السلام د نبی آخر الزمان خو ډېره لویه چرچه وه، لکه اوس چې د عیسی علیه السلام مونږ یو چرچه روانه ده او رښتیا خبره ده. قرآن کې ثابته ده، حدیثو کې ثابته ده چې عیسی علیه السلام به د اسمان نه راکوزېږي، بادشاهي به کوي. دقسې د پیغمبر علیه السلام متعلق یو خبره خوره وه چې د آخر زمانې پیغمبر انقریب راتلو والا دی. نو په هغه کور کې ډېره کوي، دا ستا کور دی، دا ته به دې کې اوسېږي، تا زه پرېږدم، مونږ د نجو ته دلته پاتې شه. او هغې عالم نه یو خط ولیکه، وی دا خط به ځان سره کېدی، او که ته مړ کېدی نو دا به د خپل زوی ته وصیت کوي چې دا خط ځان سره سنبال کا. او زوی ته به دې وایي که ته مړ کېدی نو ته به خپل زوی ته دا خط وصیت کوي. او دارنګې به هغه ته وایي چې دا خط وروستو رواني بس. او په خط کې لیکلی سو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خط لیکلی، د پیغمبر علیه السلام نوم، د هغه نسب، چې تا ته دا خط لیکم، زه په دې لاره تېرېدم او ما د خپلو علما وو چې دلته به نبي آخر الزمان راځي، نو تا ته یو خط لیکم او دا مې تا یو کور جوړ کړ، دا ستا کور دی. چې کله هم ته مدینې منورې ته هجرت وکړې نو ته به بل خانه دې کور کې به اوسېږي. هغه عالم ته وایي چې ته به دا خط خپل زوی له ورکړې، که ستا په وخت کې دا نبي آخر الزمان راغی دا خط به ته ورکړې، کور به ورته خوښې کړې، ته به دې دا هغه کور مخکې نه ولا کور جوړ کړ. او که ستا د زوی په وخت کې راغی نو زوی به دې پوهېږي که نبي آخر الزمان راغی نو دا خط به ورله ورکړي، کور به ورته پرېږدي. او زوی ته به دې بیا ووایي چې هغه خپل زوی ته دا وصیت وکړي
چې که نبی آخر الزمان راغی دا کور به ورته خوشي کړي دا د هغه دا خط به ورله ورکړي. اتفاقا دا ابو ایوب انصاری رضی الله عنه چې کم کور ته نبی علیہ السلام هجرت وکړ ورته راغی پکې دیره شو دا د هغه عالم نوسیو او هغه ختم دی ابو ایوب انصاری رضی الله عنه سره پروتو نو چې نبی علیہ السلام مبارک مدینه منوره ته هجرت وکړ چاوي زما به میل می چاوي صاحب ما سره به چاوي ما سره به وی دا او خبره دعوها فانها ماموره وی دا ما دا او خبره ده دا الله تعالی طرف نه ته حکم شوی دی چې دا او کم دې سم لاسته بد هغه کور ولا زمیل می خوشاله شو او بیا نبی علیہ السلام لا خط ورکړ الله رسوله دا ماته د نکنا یو خط تقص نسبن را روان دی او دا د یو تبع بادشاہ یو زمانه کې په دې لار تیرې ده د تاسو ته لیکلي دي هغه خط نبی علیہ السلام ته ملاو شو هغه کې لیکلي چې دا کور ما تعالی جوړ کړی او کلم چې تا هجرت وکړه بستا کوری نبی علیہ السلام مبارک دا وله چې دا اچا په احسان نه چې ګری پردي کور ته نبی علیہ السلام راغلی دی یا دا چا همسایه دی یا دا چا په کور کې دی را دی نبی علیہ السلام بو فرمایل یروي الله ډېر لوی بادشاہ دی الله مال په هر موقع عزت را کړی دی زه داسې وطن تراوستم چې زما ما خیل او نکانه ده مدینه منوره دا د نبی علیہ السلام ما خیل ځکه نه دی وطن وا نکیره دی وطن دا نه دی وطن وا او بیا عبد المطلب دا غنیا اولادو دا غي د نبی امنیکا دا غي نوسیو او دا بنو النجار قوم دا هغه قوم دی چې کوم د نبی علیہ السلام ما خیل دي نو دا ګوري د پیغمبر علیہ السلام د پیدایش نه مخکې هغه تبع بادشاہ پیشنګوئی ور کوي او هاشم له خلق په دینیت لور ور کوي چې دا هاشم هغه کس چې د په نسب کې په پروردگار د آخر زمانه پیغمبر پیدا کوي دا یو قسم پیشنګوئی وي. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وفیات العیان کے ابن خلکان لیکلی دی یو علاقه ته تلو چتا دی لیکي چې یو علاقه ته لاړم یو قافله ده او دا قافله نه خطا شو پیاده قافله د لاړم یو غلط په جلالم قافله تلو یو قوم منډه می واله بل قوم منډه واله بل قوم منډه واله قافله نشته منډیوان په قافلې پسې چانه تپوس کوم په کومه قافله لاړه داسې لاړه یو ځنګل تراله یو ځنګل ترالم را باندې سیله شو باد شو باران شو طوفان شو شپه را باندې راغله یا خدای اوس پسو په ځنګل کې چې ته مار نی لړم نی زمری نی شرمخ نی دا بس کېږي وی پریشان یم یک تن ہے او دی خو داسې شیبې باران دی زلزل چې خدای مرمه یو رانا مې لري دی کې صحیح کړه وی مې چې دا جوړ زمونږه قافله ده او یو ځای کې خیمه کړي دی اور به بل کړي هغه رانا پسې منډه ځان مې وروسته چې مې وروسته مې وکتله نو هغه یو ډیوه بلیږي او یو آبادی ده قافله نه دی یو آبادی ده چې مې وکتله آبادی ده او شپه نیمه شپه او یو لویه قلعه ده پکې بره ډیوه بلیږي د هغې نه رڼا خیږي بجلی خو وي نه هغه زمانه کې وی راغلم او د دروازې خوا کې ودرېدم چې د باران نه ځان بچ کړم دروازه مې وډبوله چې مې وډبوله یو سړی بره ناست په قلعه آواز یې راکړه څوک یې چې زه خو میلمه یم او د قریشو یم او د مکې یم دا چې نوم به واخېسته نو خلکو به یې قدر کوم ځکه مکه خو مخکې نه پکې بیت الله دی نو دا ګیر چاپېر علاقې خلک به ټول بیت الله ته راتلل د حج دپاره د بیت الله د خو یم او میلمه یم باران ووالم ګلې ووالم طوفان ووالم مهرباني وکړه شپه راور راته لرې که قافله رانه بېدرکه شوې زه دې روک شوې هغه ورته وایي چې نه مونږ خو د شپې ور چاته نه درته یاره وایي ته مهرباني وکړه که ستاسو مشر وي نو هغه ته ووایه او زه مرمه د یخنۍ د لاسه هغه لاړ هغه خپل مشر ته وایي چې دغسې یو میلمه دی وایي چې زه د مکې یم او قافلې نه پاتې شوی یم ما ته دا دروازه کوله وکړه هله شابه وایي مسافر دی زر ورته ورکوله وکړه او دا مسافر د مکې د خلکو خو مونږ ډېر قدر کوو احترام کوو وی دروازې راته کوله وکړه وی چې کوله یې کړه میلمه یخني دې شوې ده ډېره زیاته اور یې راته بل کړه ګرم یې کړم ډوډۍ را باندې وخوړه او حتی چې دا هغې محل کې دغې دا چې کومه قلعه ده دې کې چې کوم مشر و هغه په خپله راکوشو او زما ډېر قدر او عزت یې وکړه په ما ډوډۍ وخوړه ډېوه بلیږي ما ته داسې نیغ ګوري زه ډوډۍ خورم دې ما ته نیغ ګوري وی هغه څوکیدار ته وایي چې مهرباني وکړه د شپې ښه بستره ورکړه او د ځان له کوټه ورکړه چې دې پکې وده شي او سار به زما د اجازت نه بغیر به نه ځې هېڅ غم مه کوه مې چې صاحب ما نه قافله تلې ده ما ته خو لار نه معلومه هېڅ غم مه کوه تا به مونږ نوکران به درکو تا له به مونږ سورلی بندوبست وکړو تا به مونږ مکې ته رسو ته زمونږ عزتمن میلمه وی خوشحاله شو
وی شپه مې تېره کړه چې سهار رڼا شو هغه سړی راکوش ته څوک دی وی خیر چې ما ته مېلمه دمه شوې مې چې راځه مېلمه چې در باندې سیل وکړم مې چې صاحب دا کوم ځای ته زه راغلم دا کوم ځای دی وی چې دا خو زمونږ زه عیسایي یم پادري یم او دا زمونږ ګرجه ده زمونږ عبادت خانه ده عموما هغه زمانه کې چې به کوم غټ پادریان و نو هغې به چې د ځنګلو کې یا د غرونو په سمسو کې په غارونو کې به ناست و خپل عبادتونه به یې کول دا زمونږ ګرجه ده زه عیسایي پادري یم د عیسایانو مشر او دلته کې زمونږ د ګیر چاپې د علاقې د خلک راځي او دلته کې عبادت کوي او زه پکې دی ریم ځنګل کې وی راځه وی روان شوما یو ځای راته ښیي بل ځای راته ښیي مې یو کوټې ته یې بوتلم بالکل زما ډیزاین دی او زما نقشه ده او هغې خاندي اوس او وی چې کوم منځ کې بوتو نو دا زمونږ په کلي کې یو هلک دی چې د هغه نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم دا خو نبی علیہ السلام د نبوت دعوه نه ده ډېره مخکنۍ خبره ده دا د هغه بوت دی د هغه شکل دی بالکل هو د هغه شکل او چې ګس طرف ته کوم بوت ولاړ دی دا د حضرت عمر بوت دی حیران شوم چې یاره دا ښي طرف ته زه یم منځ کې د نبی علیہ السلام مبارک نوم واغه چې دا هغه دی او ګس طرف ته زما بل ملګری دی د مکې عمر دا د هغه بوت دی دا څنګه چل شوی دی دا بوتان زمونږ چا جوړ کړي دي او دا بوت خو چې چا جوړی خو مخامخ به ورته سړی ناستي نو هله به تصویر جوړی کړه چې سړی ته مخامخ نه ناسته ته د هغه تصویر خو نشي جوړول دا خو ډېر ګران کار وایي زه ځان ته هم ګورم لاسونو ته هم ګورم او د خپل بوت ته هم ګورم وایي هغه سړی ما ته وایي چې سوچ مه کوه وایي بیا چې زه ویښې مه کو دی مو ویښې وایي ما ورته وایي چې اخر دا څه که دا څوک دی وایي نه او خو دې پېژندل دا څوک دی مې چې د آخري طرف ته خو زما نقشه ده منځ کې راچا ده دا زمونږ په کلي کې یو هلک دی او د هغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم دا د هغه نقشه ده ګس طرف ته راچا ده دا زما یو بل ملګری زما د قوم عمر د هغه نوم دا د هغه وی ټیک دي څه فرق خو پکې نشته ستاسو را تصویرونه چې مونږ په دا کاڼي جوړ کړي دي فرق خو پکې نشته ما چې بالکل پکې فرق نشته خو زه حیران په دې یم چې دا هم جوړ کړي څنګه دي مونږ ته څوک ناستو زمونږ نقشه جوړه کړې ده هغه زمانه کې یو کیمرې هم نه وې که نه چې په کیمره فوټو واله او د انسان بوت چې جوړی که نه دا ګوره ډېر ګران کار په کاڼي کې دا هر انسان دغه پوزه او دوه سپېمې دي دغه دوې سترګې دي او دغه خولې ده دا خو د ټولو خلکو دي خو د چا سترګې لږې غټې د چا وړې دي په دې فرق راځي د چا پوزه لږه غټه ده د چا وړه ده په دې فرق راځي د چا رنګ لږ تور دی سور دی سپین دی په دې فرق راځي د چا مخ لږ غونډې دی چا اوږد دی په دې فرق راځي نور خو همدغه یو دوه سترګې دي او دوه سپېمې دي او دغه یو خوله ده او دوه غوږونه دي او دغه مخ دی بل څه فرق خو پکې نشته د هغه خوله ده که لږه دې وله برسېره جوړه کړه یا دې پکې پټه کړه یا دې اوږده کړه یا دې کولاو کړه بس شکل دې بدل کړه نو بوت چې راچا جوړی دا به په پیمانه یو شان کرخه راکاږي چې د هغه په شان پوزه سترګې غوږونه رنګ چې معمولي فرق پکې نه زه حیران شوم چې دې نه خو دا معلومېږي چې دا بوتان هر چا زمونږ د دریو کسو جوړ کړي دي دا مونږ ته مخامخ ناستو او مونږ یې باقاعده کچ کړي یو او زمونږ او مونږ خو نه څوک لیدي دي نه زمونږ چا اندازه اخیستې ده وایي ما ته وایي چې راځه وایي کېنولم وایي ما ته وایي چې دا خو تا وپېژندل چې ستاسو بوتان دي ما وایي چې او بلکل وایي ښه دا منځ کې چې کوم هلک دی دا پیدا شوی دی مې چې او بلکل زمونږ ملګری دی وایي دا به نبي آخر الزمانې د آخر زمانې پیغمبر دی ته به یې لومبی ملګری او دا ګس طرف ته چې کوم ملګری دی عمر دا به دویم ملګري دا درې کسان یا لکه دا مناقشه ده کوم ځای نه پیدا کړې ده او لیکلې مو ده وایي دا زمونږ په کتابونو کې دي مونږ د خپلو کتابونو کې چې د نبي آخر الزمان کم صفت دی د هغه د لومبي ملګري کم صفت دی او د هغه د دویم ملګري کم صفت دی هغې نه مونږ دا نقشې جوړې کړي دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې د نبي علیه السلام او د هغه د ملګرو به څومره مضبوط صفت په دغه کتابونو کې و وایه که نه وبکوه نو دا دې ته وایي او بل دا نقشهنګار د کمال سړی و چې انسان د لید نه یې د هغه د صفت نه یې د هغه ډانچه جوړه کړې ده وی زما زړه کې خو شک راغی سوچ مې راغی یمن ته څه زمانه پس لاړم یمن ته چې لاړم یو تجارتي قافله کې نو هلته په یمن کې یو سړی راغی وی ما ته وی چې ته ودرېږه ستا څه نوم دی زما پکې یو غرض دی
مې چې ته زما پرون څه کې دا خصائص کبرا کې دغه لیکلي دا سیوطي رحمه الله دا روم باندې څه کوي دا ما پکې غرض مې چې خپل ورونه چاته نه خي وي مرګرو ما ته وی چې خیر دې بوډا سپینګری دی خو خایا کنه څه کېږي وی چې رون مې وته اوچت کا نو پاره یو داغو وی ما ته وی چې تبه د اخر زمانه د پیغمبر لومبي مرګره دا لومبي خلیفہ به لکه تاسو څنګه معلومه کړه وی چې د اخر زمانه د پیغمبر پورا نقشه او داغه د مرګرو پورا نسب او نقشه موږ سره زموږ په کتابونو کې موجود زمانه تیرې ده خبره تیرې شوې ډېر کلونه پکې وړېدل هغه دور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه وکړه نو په ټولو مرګرو کې لومبي مرګره په بالغانو کې چې هغه ایمان راوړل دی هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پتا باندې چې تا کوم دین راوړل په هغه ما ایمان راوړل ایمان مې راوړل خو یو تاسو نه کوم چې ستاسو د نبوت څخه نه خشته دغه پیغمبر خو معجزه یې کړ نه عقل نه خلاف یو نه خشته د نبوت د پیغمبر شته چې ته ما ته هغه نه خوخه ایمان مې راوړل غوري په دې خیال تاسو نه کوم کنه خدای خو له مؤمن بشم او کنه خدای نه خو له ایمان باندې راوړم ایمان مې باندې راوړم منم دي اسی یو نه خشته به ماته وچیو څه نه خلا وی زما د پیغمبر نه هغه چې په یمن کې هغه پادری ستا پرونه غداخ کتلو وی زما د قسم پر رب العالمین کدا البما خپل پلار ته یا خپل مور ته یا چاتم ویلو دې ماشومان ته ګورم چې دې ماشومان نورو جامې شته او زما جامې نشته خیرونو جامو کې دې نورو بچو جامې شته خپکه کړم شو دې نورو بچو نوې جامې دې زما دې ملګرو چولې دي نو پدې جارم چې ارمان کړه ما پلار جام دی وې نو مال به نوې جامې اوس اغشته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لکه ډېر زیات رحم زری بوته کوړه او حضرت بی ام المؤمنین ته وربوته بیبیتا او شابه دې جامو تنظیم وکړي پاکي جامې ولا نبی راوړي په خو خلکو د پرتوب په ځای به لنګو لکه حج چې سعودي عمره لدی او د کمیس په ځای به صادر پاو دا دو صادر مزیدار خشته دو صادر ولا راغختل او دې بچی له ورکړلې او زه بچی بار بچو سره لوبې کاوه نو چې بار وروت نو خوشاله او خندلې ډېر زیات خوشاله نبی علیہ السلام مبارک پر راغی وی بچی څنګه وی دا نه محسوسوم چې ما پلار مړ دی یتیم کې د رسول الله مبارک غوند مشر زمون غي نو موږ یتیمانان نه زمون پلاران جیم دي دا غوړي حقیقت اوسم پکار دي کله چا په غوون کې یتیمی اغي له جامع والے کله چا په غوون کې یتیمانان او غریبانان استاد وسکیږي نو چې خپل بچو له علي اغي له والے په ماشومانو رحمو کې رحم یو حدیث کې راځي من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا څوک چې د ماشوم په سر د رحم لاس نه راکاږي او د مشر قدر نه کوي نبی رسول الله مبارک فرمایي دا زما طریقې ولا نه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ځان سره اوسو نو یوې دې د چانه ماشوم په خوا بل امریان خرڅېدل نو خلکو بل ماشومان تختول دې نه به تختو مثلا کراچۍ تل ته به بازار کې خرڅ کړ او به تختو کابل تل ته به بازار کې خرڅ کړ نو دې دا مور او پلار نیازبین بچو او مور او پلار امیرانو ډېر مالدارو او ډېر خوبصورت او حضرت زید چارا تختول او خرڅوي په یو بل خرڅېده خدیجه رضی الله عنها تر ورسید او خدیجه رضی الله عنها پیغمبر علیه السلام ته وقف مور به پس جلال چغې به واله او اکثر به د ځان نه سر وختېستل چې نور براو ختنو د امور به د نور تراله بدرېده ای زیاده چې تبا نور ته ولاړ او کسوري ته به که باران بشو نو مور به رااله د باران شیبو ته بدرېده ای زیاده بچیا چې پتا به د باران دا شیبه وریږي او کنه ته بچ ته غاړې ته داسې به غر ته به خطا او چغې به والی جړل به کني ازبین بچي چانه سو کو تختی زمانه د غلامانو نو په غلام سو چته پروا ساتي په مکه مکرمه کې یو سړی دی فلان کې نوم دی هغه سره زیری ولکه هغه حاجان ولا ورسل او ډېر خوشاله شو او دا هغه نه یو وفد راولېګه مکه مکرمه ته بلا پیسې ولا ورکړي چې دا یو څه او موږ خپل زوی راولې تاسو کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله ورسېل پیغمبر علیه السلام ته کې ناستل نبی علیه السلام لا مکه مکرمه کې
او صفتونه د پیغمبر علیه السلام شروع کړل چې تاسو د عبدالمطلب اولاد او د هاشم اولاد ډېر ښه خلک او ډېر عزتمن خلک خلکو سره ښېګړې کوي خلکو سره احسانونه کوي د خلکو خیال ساتي صفتونه کوي نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی چل څه دی څه غرض هم دی ما پوه کې وی صاحب زمونږ یو بچی دی او موږ نه چا تختولی دی او هغه خرڅېده تاسو لاره رسېدلی دی صاحب پلار ورپسې جاړي مور ورپسې لیونی ده چغې وایي او دی د مور د سر ویښته دي موږ تاله راوړي دي چې مور یې د سر نه ویښته وباسي او مور یې په شیرونه یې خپل بچي پسې جوړ کړی دي نو موږ تاله راغلي یو هر څومره پیسې چې غواړي موږ یې درکوو خو ته مهرباني وکړه دا بچی موږ له راکړه وی څوک دی وی زید دی وی دا خو اسانه خبره ده زه هغه راغواړم نو که هغه تاسو سره ته نو یو پیسه دنه نه علم بس په هغه به اختیار دغه ور پرېږدو هغه له به اختیار ورکړو دوی خوشحاله شو وی زمونږ بچی دی موږ سره به ولې نه ځي او بیا چې د مور هغه جړه او فریاد ورته واورو په منډه به راسره ځي وی صاحب ټیک ده وی په دې فیصله د نبي علیه السلام ورته وی بلکل زه یې ډېر راوغوښت زه یې دا پېژنې او چې دا څوک دا متر دی دا پیژنې دا څوک دا پلان کې دا پیژنې ټول یې پېژندل ښه بچې دا راغلي دي تا پسې تا بوتلل غواړي مور در پسې خفه ده دا یې د مور د سر ویښته دي چې ستا په غم کې ځان نیستي دي شیرونه یې ورته ووایي چغې در پسې وایي جاړي نو تا زه دوی له ورکوم ته مهرباني وکړه دوی سره لاړ شه زید په جړا شو ولې وایي زه خو دوی سره نه ځم ما ولد الله رسول مور کو نظم وسره هغه وته وی ګوره ته خو د مور پلان نیازبین بچي مور در پسې وینه د مور ملاقات لبلال شم د پلار ملاقات لبلال شم او د خپل خاندان ملاقات لبلال شم خو مستقل نظم هغه وته وی د مور جراته او دلته غلامه مړی ځان یې کده نبی علیہ السلام نه د مړی توپ جن خوخه الته خو امیر پلار د امیر دی او ته د بادشاہ جون پرې دی د مالدارۍ جون پرې دی او د غلامۍ جون د اختیار دی حضرت زید ابن حارثه ورته څه وایي وی مال الله د رسول الله مبارک غوندې پلار راکړی زه په حارثه څه کوم د خدیجې رضی الله عنها غوندې مور پرېږدم د فاطمې رضی الله عنها په شانتې خور پرېږدم خبرې واورېدې چې واقعي دا ولې د غلامۍ جون خوښی او پلار نیازبین کور له نه ځي د مور جړا له نه ځي او د خدیجې رضی الله عنها غیږ خوښی دا ولې دا د نبی علیه السلام مینه و ورسره محبت هغه ته پته وه چې دلته څونه ما سره مینه ده دلته څونه د ما عزت دی بس نبی کریم صلی اعلان وکړو وی ای قریشو د نن نه پس به زید ابن حارثه نه وایه دا به نه وایه چې زید د حارثه زوی د نن نه پس به وایه زید ابن محمد صلی الله علیه وسلم چې زید د محمد صلی الله علیه وسلم بچی بس زما زوی په زویوالو یا قرآن حکیم کې رستو اعلان راغی چې پردي بچی ته خپل بچی نه وایي اسه غوته وی چې بچی خدا به نه وایي چې دا زما یقیني بچی دی داسې به نه وي نو بیا د هغې نه ممانعت راغی خو وګوره دا د پیغمبر علیه السلام د حضرت زید سره مینه محبت شفقت چې هغه خپل پلار پرېښود او نبي علیه السلام یې واغېسته خپله مور یې پرېښود او د پیغمبر علیه السلام غېږ یې پرې نه ښود نو مسلمان له پکار دی چې هغه په خپلو ماشومانو ګورې رحم کوي په خپل څه د مسلمانانو په ماشومان رحم پرې وکړي د یتیم په سر چې چا لاس راخ کړ ګوره د حدیث الفاظ دي چا چې د یتیم په سر لاس راخ کړ جنت یې وګټه الله بوله جنت ورکړي نو که په ګاون کې یتیمي جامې نه جامې ولواله ځان لکه اختر لروجې غوړي اخلي او په ګاون کې د یتیمانانی یا غریبانانی هغې له روجې غوړي واخلي ماشومانو شور مه کوئ شور کوئ پر قسم مشرانی نو دا ماشومان رستو کی نو یتیم په سر به لاس راکاږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته په خپل قرآن حکیم کې الله فرمایي الم یجدک یتیما فآو اے پیغمبر تم یتیم وکن نو موږ دل یو ټکانه درکړه ابو طالب او بیا د عبدالمطلب غیږ لمبوت نو بیا وروسته وایي اما الیتیم فلا تقهر ولې پام کوه چې یتیم ته غوسه ونه کړې پتان د یتیم دور تېر شوی نو جناب د پردو یتیمانانو خیال ساتئ د غریب خیال ساتئ صدقه فطر دغه غریبانانو ډول چې کوم هم په کور ګاون کې غریبانان دي مسکینان دي فقیران هغې له یې ورکړي خپله به ټوله روجې غوړې اخلاقي لمواله قسم دی یو بالصدقات دا بدل الله زیاته کړي